من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك بدی وجہ چې چونکې د آدم علیه السلام یو زوی ولګېدو او بل زوی مړ کړو او دا خویونه په بعضې خلکو کې لږ زیات دي چې دا کوم خوی د آدم علیه السلام په دې قاتل زوی کې و نو په بعضې قومونو کې په بعضې نسلونو کې په بعضې علاقو په خلکو کې دا خوی ډېر زیات او دا خوی په بني اسرائیلو کې هم ډېر زیات ځکه تا ته ما وی چې د دې آیاتونو تعلق هم هغسې دی څنګه چې د صورت یوسف تعلق د مکې د خلکو سره او دا هم د دې مدینې منورې د یهودیانو په هغه حالاتو باندې منطبق کېږي چې دوی د نبي علیه السلام د مرګ منصوبې کولې نو دا خوی څنګه چې د آدم علیه السلام په هغه نالایقه زوی قابیل کې و نو داسې دا خوی په دې بني اسرائیلو کې هم دی او الله تعالی ته پته ده چې دا بني اسرائیلو کې دا خوی دی نو كتبنا علی بني اسرائیل بني اسرائیلو باندې موږ دا احکام نافذ کړي او دا هم پرې رالیږلي اولنی ځل دا خبره موږ بني اسرائیلو ته وکړه چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا دا خبره چې انسان قتل حرام دی دا خو اول ځل بني اسرائیلو ته نه وکړي هغه ښکاره خبره ده چې آدم علیه السلام زوی ولګېد او بل زوی مړ کړ خدای د ګناه کار وکړ لاقتلنک هغې نه پته لګېده چې دا اول نه د ګناه خبره خو دا چې دا د یو سړي مرګ په ناحقه دا داسې دی لکه د ټولې دنیا د انسانانو قتل دا تصور بني اسرائیلو کې موږ ورکړی و اول دا په انسانانو کې د ځانه نه دی را پیدا شوی دا یو ذهنیت دی چې کوم ذهنیت په دې بني اسرائیلو کې و اوس هم دا ذهنیت د هغوی دی او هغه وخت کې هم دا ذهنیت و ځکه د ټولو نه اول دا خبره الله تعالی د بني اسرائیلو ته وکړه چې ګورئ تاسو چې د یو سړي د مرګ منصوبه لرئ نو دا داسې ده لکه د ټولو انسانانو مرګ او د هغې په مقابله کې د یو سړي بچ کول داسې دي لکه د ټولو انسانانو بچ کول دا خبره قرآن وایي بني اسرائیلو ته مونږ وکړه خو د بني اسرائیلو په کتاب بایبل کې دا خبره نشته مجموعه کتب مقدسه بایبل چې ورته وایي دا بایبل خو مخکې نه و خو دوی دا دواړه کتابونه یو کړل که نه عهدنامه قدیم چې هغې کې د تورات څه حصې دي او عهدنامه جدید چې په هغې کې د انجیل څه حصې دي دا دواړه چې را یو ځای کړو نو دې ته بایبل وایي او په دې بایبل کې اولنۍ حصه چې دی هغې ته عهدنامه قدیم یا اولډ ټسټمنټ ورته وایي او د دویمې حصې ته عهدنامه جدید یا نیو ټسټمنټ ورته وایي او په دې کې هغه امثال سلیمان او د داود علیه السلام دغه زبور دا په دې تورات په دې اولډ ټسټمنټ کې دا په عهدنامه قدیم کې دا شامل دي نو دا جمله چې قرآن وایي چې دا موږ بني اسرائیلو ته ویلې وه چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا دا په بایبل کې نشته اوس په دې موجوده بایبل کې البته تالمود چې دی تالمود دا هم د بني اسرائیلو دا هم د یهودو کتاب دی تالمود حقیقت کې د دې مصنف یو کس نه دی دا مختلف یهودی اهل علم او اسکالرانو په دې کې حصہ اخیستی ده مختلفو یهودیانو اهل علم او ډېر وخت نه دا کتاب ترتیب اخلي او په دې کې د ډېرو اهل علم ګویا کې دا د دې د فقه کتاب دی د فقه کتاب په هغې کې دا لیکلي دي
چې د بني اسرائیل یو سړی وجل دا شدي لکه د ټولو دنیا د خلکو وجل او د بني اسرائیل د یو سړي حفاظت دا شدي لکه د ټولو دنیا د خلکو حفاظت. نو دا الله تعالی خبره سوا ادي په خپل کتاب کې سوا الله تعالی خدا ویلي چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. نفس نه ویل من قتل يهوديا او اسرائيليا فنه ویل دی وی جنا باقی انسانان خو سره انسانان نه دي انسانان خو صرف يهوديان او یو يهودي مرګول دا شدي له ټول انسانان مړکول او یو يهودي بچول دا شدي له ټول انسانان بچول. دویمه خبره دی کې دا ذهن کې راوستل غواړي چې دا ولې نه یو سړی مرګ په ناحقه دا شدي له ټول انسانانو مرګ دا ځکه چې دا یو سړی چې په ناحقه سړی وجني کدا تصور د هر چا شي نبي ابره دنیا نه انساني نسل ختم شي چې دا سړی د تصور به لکه څنګه چې د دې چې په ناحقه سړی وجني نو دا خو د تصور دی او دا تصور د ډیرو خلکو شي او د ټولو خلکو شي نبي هغه ټول انسانان به یو بل ملکی نو د نسل انساني به ختم شي. نو دا تصور د باول پکار دی د دې تصور حوصله افزایی نه ده پکار. او من احیاها فكانما احيا الناس جميعا انسانی نسل د بقا دا تصور یو سړی چې یو سړی بچکی سیلاب اغسته دی بچکی ور اغسته دی بچکی څه بیماری ده پاغه کې بل څه چلې بل دشمن په سره روان دی او پناه حق وجنی او دی ولا پناه ور کوي د چا د بچکولو مختلفه طریقې دي علاج ولا کوي د دشمن نه بچکی د سیلاب او د ور نه بچکی په بل طریقه. نو دا تصور دا څه دی دا د انسانیت د بقا تصور دی د انسانیت د بقا را تصور دی. نو دا خو د یو سړي په باره کې دا وسو شو چې دی بچ کړو او که د ټولو خلکو په باره کې دا وس کېږي نو هر سړی بیا بچ کړی دی نو دا د اجر. درېمه خبره دلته دا ده چې دې آیت کې چې کوم تصور ورکړی شوی دی هغه د دې زمانې د هیومنیزم تا ته یو بهترین حل ښیي. هیومنیزم په دې زمانه کې څه شی دی چې دا غیر دا معلومیږي چې خلک وایي چې یاره بس انسان او انسان انسان او انسان او انسان د دونه مرتبه او دونه مقام ورکوي چې په دې کائناتو کې هر ټول لوی حیثیت د انسان دی لہذا بس هر څه د انسان دی هر څه د انسان د دنه بالا تر هستی بل نعوذ بالله نشته دا ډېر لوی مقام حاصل دی او د خوشحالي او د بعد دنه گویا کې په حقیقت کې د خدای په ځای باندې د انسان د خدای یو تصور دی چې هیومنیزم دا یو عنوان د دې هدف پورې خدای هیومنیزم دا وسیز ده کړو او قران د مخ کې نه ویلي چې یو د انسان د بقا خبره ده او یو د انسان د سره د دوستۍ دا سره د مینې او دا سره د تعلق خبره ده. د دوه خبرو کې فرق دی. دا چې دا هیومنیزم وي او دا صوفیت هم ورسره د صوفیت کې ډېر لوی لانجې دي په دې باندې چې مستقل بحث کوي نو دا ځان یو قصه ده. صوفیت بیا دا دی چې هغه د هیومنیزم یو حصه ده یو قسم ده هغه د الله او د الله د رسول په ځای او د اسلام د تعلیمات په ځای صرف د انسان د تقدس او د انسان د عظمت خبره کوي. یعنی د الله تعلیمات په ځای پراته دي د شریعت تعلیم د خدایم په ځای پراته ده نعوذ بالله خدای انسان لوی ده بس یاره جی انسان ډېر او دا صوفیان چې وایي کنه بس انسان سره محبت پکار ده انسان سره مینه پکار ده او تشه مینه پکار ده او مینه پکار ده وای دا خو او دا تاسو د نفرت خبرې ولې کوي او دا د نفرت او د دشمنۍ خبرې ولې کوي به انسان خو د مینې شی دی او انسان سره مینه پکار ده او هر انسان تاسو څو زیاتې هم کوي ته دې خبرې کې لګونی اشتباه دا خبره او د قران خبره جدا جدا دي. قران دا وایي چې عام انسانانو دا یو حق مني لکه څنګه چې دلته من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. دا عام انسانانو په تا باندې دا حق دی چې داغه د مرګ سوچ بنه کې داغه د احیا سوچ پکې داغه د بچ کولو تحفظ د نسل انساني او بقا د نسل انساني د دې تصور کوه د فنا د نسل انساني او د تباہی د نسل انساني تصور مکو
نو عمومي طور د انسان سره د انسان د محبت یا د تعلق دا یو داسې بنیادی نقطه ده چې دې کې مسلمان او غیر مسلم ټول شامل دي. مسلمان سره د مسلمان د بقا کوشش هم کوو او د غیر مسلم د بقا کوشش هم کوو. بیا قرآن په نورو ځایونو کې دا ویل دي چې دلته هم دا ویلي بغیر د فساد نه او بغیر د حق نه قتل ناحق چې ورته وایي. یو قتل بالحق دی یو قتل ناحق دی. نو دا یو نفس وجل یو سړی وجل بغیر د دې نه چې د بل سړی وجلې یو هغه حق دا غواړي چې دې وجلې شي نو دا ظلم دی دا فساد دی دا ګناه ده او دا حرام. مطلب دا دی چې د هیومنیزم د دې هدف پورې تصور خو د انسان او د اسلام او د هیومنیزم یو دی چې اسلام د دې بنیادی نقطې خو قائل دی او دا بنیادی نقطه ټول ناول د هیومنیزم نه قرآن دا نقطه ویلې ده چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا. د انسان د نسل د بقا او د تحفظ سوچ پکار پاتې شو. دا خبره چې د بقا نه بعد بیا څه پکار دي مرګ خو نه دی پکار ژوندی ساتل یې پکار. اوس هر هغه شی چې د هغه ژوندي ساتل پکار دي نو هغه شینې سره هم لګول پکار دي هغه سره محبت هم پکار دی هغه سره مینه پکار ده. نه بیا د هغې دپاره اصول جدا جدا دي بیا د هغې دپاره ځان له اصول دي. دا مینه پوره ده چې زه تا ویم چې زما په ذهن کې دا نشته دی چې زه تا وژنم بلکې زما په ذهن کې د هغې په بځای دا تصور دی چې زه ستا د ژوند قایل یم زما وس کېږي نو زه به تا ستا د ژوند اسباب به را پیدا کوم ستا د بقا اسباب به را پیدا کوم خو ستا د مرګ اسباب به نه را پیدا کوم. په دې خبره کې دا ټول انسانان په کار دي شریک دي. په کار ده دا بین الاقوامي معاهدې د انسانانو په منځ کې چې هغه د مرګ مار خبرې به نه کوو بیا د هغې نه بعد مرګ به بلکل نه کوو نه هلته به بیا یو بله خبر راځي چې هغه حق دی. حق چې دی دا د انسان نه بالاتر دی. د هیومنیزم بیا دویم قدم دا دی چې هغه وایي چې انسانیت چې دی دا په خپله نعوذ بالله دا د حق په ځای یو شی دی او حق د دې نه بالاتر شی نه دی. نو اسلام وایي چې نه حق د انسانیت نه بالاتر یو شی او د انسان دا قدر او دا احترام چې دی دا هم دغه حق وجه ده چې هغه دا ثابت کړی دی. د الله تعالی د دې کائناتو او د الله تعالی د دې مهربانۍ او د الله تعالی د دې احکامو کې یو حکم بیا دا دی چې د انسانانو مطلب یې دا دی چې دا د حق د طرف نه دا خبره ده چې ته حق نه منې او ته انسان د حق نه بالا ګڼې نو دې معنا دا دی د انسان تحفظ به بیا په کومه خبره کوي په کوم بنیاد بیا کوي. بنیاد خدا دی لکه دا تصور ته اوسه پورې هېچ چا نه دی ورکړی. دا قرآن چې کوم تصور ورکړو چې د یو انسان وجل داسې دي لکه د ټول انسانانو دا تصور قرآن ورکړو دا تصور وحی ورکړو دا تصور الله تعالی ورکړو. هیومنیزم عالم د اوسه پورې لا دې ته نه دي رسېدلي چې د یو انسان وجل د ټولې دنیا د انسانانو وجل دي. د دې معنا دا ده چې د انسانیت د بقا دا تصور په دومره لویه پیمانه دا د حق وجه ده. نو حق د انسانیت نه بالاتر شی دی. انسانیت د حق نه بالاتر نه دی او نه انسانیت د حق سره برابر دی. ځکه د انسان د دې قدر خبره حق وکړه. حق مطلب څه دی؟ حق څوک دی؟ الله تعالی حق دی او حقوق چا مقرر کړو؟ الله تعالی مقرر کړو ځکه ورته حق وایي. دویم قدم بیا دا دی چې آیا انسان مرګ بلکل نه دی پکار؟ نو څه مطلب دی چې مرګ نه دی پکار؟ که دی مرګ کوي بیا هم مرګ نه دی پکار که دی فساد کوي او ټول انسانان وژني بیا هم مرګ نه دی پکار. نو قرآن په دې باره کې دا وایي چې نه دلته یو بل لفظ دی چې قتل بالحق او قتل بغیر الحق دا دوه اصطلاحات اسلام استعمال چې یو قتل بالحق دی او یو قتل بغیر الحق دی. نو دا قتل بالحق اجازت خوشته ځکه چې حق د انسانیت نه اوچت شی دی خو قتل بغیر الحق چې دی دا په خپل ځای باندې ناروا او ګناه ده او دا نه او دا هیومنیزم والا چې دی دا څه وایي نو دی خو تا ته خو دا وایي چې تا سره څوک ظلم کوي
نو ته دا په بدل کې سم کوه او برداشت کوه او دا کوه او دا کوه او څوک سره دا کوي او د باندې خټې تر پیو کو د باندې ګند تر پیو کو د باندې الزام لګي او کدي وجني بس ته سره مینه شه دا مونږ ته چې لګیا دی وای چې یاره کله وای چې الګ کوتره الوزوي دا د امن کوتره الوزوي دا امن کوتره څه مطلب دا د لوب ماشومان لوب دي شروع کړي جلوس به وباسي په لاس کې به کوتره نیولې لکه څه چل کوي امن جلوس وباسو کوتره په لاس کې نو کوتره کله به ګلونه په لاس کې نیولې هدي مطلب دا دی چې ما باندې سو ګولې ورین ما ته وي ته ګل په لاس کې ورسو ته ول ګل په لاس کې دا نو تا کې دې دا اصله ممکنه ده دا کې دې د جنگ په مقابله کې جنگ دا د جنگ د ختمولو لپاره بهترینه ذریعہ ده د جنگ د ختمولو ذریعہ دا نه ده چې ته د جنگ په مقابله کې زبرګي اختیار جنگ په زبرګي نه ختميږي جنگ په زبرګي باندې ختیږي ځکه چې کوم چا په تا باندې جنگ مسلط کړي نو هغه ظالم دی نو ظالم ته چې ته د ظالم په مقابله کې چې ته دباویږي نو هغه ظالم خو ظالم کی ظالم په مقابله کې چې راودريږي نو دا هغه ظلم ته بیا پوله تړلې کیږي هغه بیا ظلم نشي کولای دا ځینې خلک دا د کلی کوشي واړه باندې بدمعشان یو ماشوم نه سپېړه تیر کی بل نه تیر کی د بل څه چلو کی بل چاته تماچا وخی بل چاته ټوپک وخی بل چا باندې ډزو کی چې ته بل کمزورې وندو وری هغه مړ کی هغه خلک ته دباو شي لکه وسړی باندې بدمعش او که یو قسم ورته رانیښ شو نو ته بیا مخکې نشي و چونکه هغه وګوري چې په یو مې په سپېړه ویاره او بل مې په ډزو ویاره او بل مې په کنځلو ویاره بل کمزورې دی ځکه رانه ویارېدو نو دی د ټولو نه لوی بدمعاش جوړ د امریکا څنګه غټه بدمعاش جوړ شو همداسې جوړ شو نو د جنګ د ختمولو او د قتل د ختمولو لپاره بهترینه طریقه دا ده چې هغه مقابل مخې ته ودرېږي دې طریقه نه ده چې هغه به تا په ډز هغه دې وژني او ته د هغې په مقابله کې خوږې خبرې کوي نه خو وایي غواړي دنیا ټوله ما ته داسې ښکاري د ما نه دباو دا د جنګ د ختمولو طریقه نه ده دا ناګزیر ضرورت دی دا ناګزیر ضرورت شي کله جنګ نو داسې دا قتل ښه شی نه دی خو حق د قتل نه اوچت شی دی ځکه قرآن وایي چې والفتنة اشد من القتل والفتنة اشد من القتل ته په دې پوهېږي چې سړی وژل ښه کار نه دی او ځکه په اسلام هم کله اعتراض کوي چې جنګونه کوي او جهادونه کوي نو ته خلک وژني خو ته په دې نه پوهېږي چې فتنه د قتل نه هم ډېر زیات ناکاره شی دی یو سړی یو ځل وژل دی او د ناګزیر ضرورت په بنیاد وژل لکه په میدان جنګ کې او یا دا چې هغه داسې کار وکړي چې هغه د انسانیت خلاف ډېر لوی جرم وي لکه زنا بعد الاحسان وکړي یا ارتداد او یا دا ګناهونه چې دا ناګزیر ضرورت دی د دې په وجه خو دا ته چې د فتنې کومه خبره کوې په دې کې خو ته د انسانیت تباهي کوې په دې کې خو ته انسانیت د درجې نه ښکته راپرې باسي د شرک او د کفر په غلبه کې انسان د انسانیت د درجې نه راپرېوځي تاسو چېرته لاړ شئ د یورپي ملکونو ته او تجربه وکړئ وګورئ نو تاسو ته به پته ولګي د سړی چې څه لږه غوڼې عقل او پوهه او څه علم لري د قرآن او د سنت نو خلکو باندې د سړي زړه وسوځي چې دا جوانان او یا نارینه او زنانه په دې شرابو په کبابو په دې فضولیاتو د هغې انسانیت تباه برباد شي انسانیت تباه برباد شي سړي ته پته لګي چې اوهو هغه قرآن او سنت چې وایي که نه چې والفتنة اشد من القتل فتنه د قتل نه ډېر زیات نو هغه کوي به د انسانیت خلاف کارونه ځان د تباهۍ او د بربادۍ او د نسل انساني د تباهۍ کارونه به کوي او په دې باندې پوهېږي نه چې دا زه ظلم کوم د ځان سره هم ظلم کوم او د نورو سره هم ظلم کوم نو دا فتنه ده چې دا د انسانیت نه سړی ښکته راپرې باسي ځناور ته جوړوي تاسو یو ساده او اسان مثال درته وایم چې تاسو ګورئ اوس انسان ته سوشل انیمل وایي که نه وایي ورته یعنې آخر انسانه او دې ته تعلیم وایي دې ته علم دې ته پوهه وایي چې انسان د ځناورو مرتبې ته ښکته بیا وایي دا انسان خو چونکې ځناور دی نو ځناور چې څنګه دا تاسو ګورئ دا پرې مهذب او پرې تعلیم یافته دا چې کوم مهذبې علاقې ځان ته وایي پای کې د انسان د تهذیب نښه څه ده چې څومره د جامو نه ډېر زیات وزي به هر طرف دا د ټولو نه زیات تهذیب یافته دی څومره جامې اغوندي او په جامو کې ځان پټوي نو ورته وایي دا بې تهذیبه دی او چې څومره د جامو نه بهر ته وځي نو ورته وایي دا تهذیب یافته دی
او چې بالکل بربند درځي نو ټول نه خطا زی بیا اخته ده نو ته چې لکه د اخره اوس په خو د پخوانه بیا بالکل بربند ګرځي د ور سره د پلان نکم چې د جامې نه وي غوستي نو دا بیا ټول نه خطا زی بیا اخته څونه چې نارینه او زنانه به پردګي کوي او ازادي کوي خدا د زناورو نظام دی زناورو کې څه نکاح نشته زناورو کې حرام او حلال نشته زناورو کې خپل او پردې نشته زناورو کې پرده نشته زناورو کې حیا نشته انا دا غیر خبره تمکی نو د جدید تهذیب او د فتنې د غلبې هم دا تصور دی ټول نه غټ به حیا ټول نه زیاده ازادي دی وایي زمون پر وطن کې چې مخ ورته په اسلام آباد کې اسه کسان معمولی غوندي وسو کسان په پښمار وي میرا جسم اور میری مرضی وستا په دې کې شکار دی پټوم او کنه پټوم نو دا نه دي ته د ځان پټ کې نو دا به نه په کور ته خدای پښرا ده کور ته خدای پښرا نو فتنه چې کومه دا د قتل نه ډېر زیات لوی شی دی دا خطر ته په دې پوهیږي نو الله تعالی وی چې ګوره د انسان د انسانیت د درجې نه در پریوتو ته قایل خو بیا ته سره انسان نه او که د انسان د انسانیت په درجه باندې د قیام قائل نو بیا بر دې لازمان قائل چې حق په دې باندې د پاسه دی حق په دې باندې بالا دا خبره زین کې کینه چې قیامت کې الله تعالی چاله سزا ورکړي نو په دوه غټو خبرې ورکړي دا نور خبره د هغه اجزاء او جزئیات یو سزا الله تعالی په دې ورکړي چې تاسو ولې نه پیژندل الله دې ولې نه پیژندل تاسو دې پیژندل خدای دې نه پیژندل د کائنات خالق او مالک دویمه سزا ولا په دې ورکړي چې انسان ته ځان ولې نه پیژندل تعالی ما یو اوچت مقام درکړ ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تما عزت من کړې وي تعالی ما ډېر قدر درکړو تما د ملائکو مسجود ګرځولې وي ته په جنت کې پیدا کړې وي ستا بابا ته مې برای راست تعلیم په خپل ور کړو شیطان مستاد وجنه د جنت نه وېستو او ته بیا د خپل مرتبه او د خپل مقام چې ما درکړل دا غینه د شیطان په لمسون باندې ځان خطر راشي نو په دې د سزا درکړي سزا در په دې درکړي چې یو د زول نه پیژندلې او دویم دا چې خپل ځان د هغه مرتبه نه ولې راخته چې کومه مرتبه د ما درکړي و ا دې نه پرې دی په مرتبه کې شیطان ته راځي ته ګور ادم بابا ته څومره قسمونه وخوړل او ځان او تخفف او اخر کار ادوکه ولا ورکړل او نه په وخوړل دا شیطان نه پریدي نه په جنت کې پریدي او نه په مقام او مرتبه پریدي نو ته دا دوستي مکو نو دا دویمه خبره زین کې کینه وای دا فتنه دا کار دی چې یو د الله تعالی هغه پہچان او معرفت نه دی منی کوي او دویم د انسانیت د درجه نه ښکته راځي نو دا د خلکو د قتل نه ډیر لوی ګناه دا دوه خبره زین بل خبره دلته دا کینه و ذهن کې من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا زمون دي خلقو عام خلقو چې لګرور قرآن طرف ته توجه را لنه دا ولنه ټکی نه لیکي دا دویم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا دا چې ته یو ډاکټر په کلینیک کې لیکلی چې کوم ځای کې ستانه بلډ ډونیشن غواړي د وینې عطیه درنه غواړي نو هلته به یې لیکلی چې هلکه وینه ورکړئ ګوره ځکه چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا نو دا وینه ورکول پکار دي پوه شئ په خبره خو دا مخکینی چې من قتل نفسا بغیر نفس دی پکې نه لیکلی حالانکې دا خو مخکې دا پکې لیکل پکار اولنۍ خبره دا ذهن کې کېنول غواړي چې د انسان د قتل نه ځان بچ کا احیاء خدای نه بعد د چې ته قتل هم کې او احیاء هم کې دواړه کارونه څنګه کوي او دې دواړه کارونه کوي دا اسقاط حمل چې ورته وایي او دې د پاره باقاعده نو دې د پاره نن سبا وجه وایي ابارشن چې ورته وایي دې باندې لږونه مختصر بحث ته کوم څه بحث کې پاتې شو سبب شي ان شاء الله یو وجه دې د پاره دا وایي همونه ته پوسونه کوي او غواړي دا چې ته به یو ځل را دخلو خزه چې دا خیر دی دا ټیک دی ډاکټر به نه ته پوسو کی چې یاره یو ناواده کړي جنې چې راشي مونږ ته پته ولګي په الټراساوند کې یا په ټیسټونو کې یورین ټیسټ نم پته لګي او الټراساوند نم پته لګي چې دلته خو پریګننسي ده دلته خو حمل ده
چې معلومات شي چې لکه دا ماشومه خو لا واده شوې نه ده، دا جنۍ خو لا واده نه ده. اوس خبره ده چې به که د دې مشرانو ته پته ولګي نو دا خو وجني. نو اوس ماله فتوا راکړه چې زه د دې عبار شنو کوم ته په هر حالت کې او په هر قیمت کې چې په هر سټیج کې چې دا ماشومي خدا غره کول ځکه په کار دي چې د دې پلار ته زوی مونږ پلار وجني او کله دې رسته بیا پته لګي نو بیا خلک په راضي او بل وجني او دا خدای مونږ له اخوري واجبونه دي دا خلک خدا څه چل کوي. نو زه به ته وایم چې یا ډاکټر صاحب دا ستا ډومین نه دی، دا ستا کار نه دی اصلا وجني او که څه کوي نو ته بیا داسې چلو کوه چې بیا ډاکټر دې پرېږده او یو ټوپک په خپله راواله او یو 50 ملګري د ځان سره پرېږده او پرې کړو ګرځه او چې کوم ځای کې څوک وجني نو به ته میدان ته مخې ته ودرېږه. نو دا ستا ذمهداري ده که دا د ذمهداري ده؟ ته نه مفتي نه قاضي نه فوجي نه پولیسي نه عدالتي او نه عالم او نهي عن المنکر او امر بالمعروف او دا بستا په حیثیت مسلمان ذمہداری دا واجب نصیحت خو تا ته خدا کار والا دی. نو ستا په سر دا ولې ډړ دی چې ته وایې چې نه که ما ولا دا عبار شنو نه کړو نو دا پلار به مړه کړي. پلار یې مړه کوي که نه یې مړه کوي دې دپاره د دې ملک نظام پکار دی، قانون پکار دی، د خلک پوهول پکار دي، نکاح اسانول پکار دي، د ګناهونو لارې بندول پکار دي، مخلوط مجلسونه ختمول پکار دي، ریډیو د ټي وي او د اخبار او د میلې ټیلې د دې اصلاحات پکار دي، کورونو کې د اسلام تربیت پکار دی، په سکول او کالج یونیورسټۍ کې تعلیم د شریعت مطابق پکار دی. دا ټول سیستم ټیک کول پکار دی. نو د دغه سیستم د ټیک کولو دپاره ته لګیا اوسه کار کوه. خو دا چې دا سیستم اوس وران دی نو دا پکې ستا ذمهداري ته پکې پته نه لګي چې بظاهر خو دا مطلب دی. زه په چا بدګماني نه کوم، زموږ ملګري دي ټولو موږ نه ښه مسلمانان وایي. خو زه یم چې ته په سر باندې دا دړ ولې راولې چې یاره زه به وایي زه به ته ووایم که ونه ویم دې پلار ته مې پلار ته مه وایه او هغې ته پخپله ووایه دا مسله ده. و د هغې خپل کار دی خو بیا چې څه کوي به کوي ستا ذمهداري خو نه ده. نو دا اسقاط قمن نزود من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. دا چې دا اسقاط حمل کو تا خو سړی مړ دا مرګ دی او دې مرګ ته بیا ښه کار وایي دا ما بل اخذ مې د مرګ نه بچ کړه وایه نو دا خو تعالی راغله تا بچ چې تعالی نه راغلی هغه او ته به څونه بچ کې دا راځي به څونه کیسونه کې. نو یو دا د غلط فهمي ده. دویمه غلط فهمي ده دا چې هغه مثلا داسې وشي چې په الټراساونډ کې یا په نورو ذرایعو باندې پته ولګي چې دا چې کوم ماشوم دی نو دا معذور دی یا ذهني طور معذور دی یا جسماني طور معذور دی یا په داسې بیماری ده چې هغه بیماری ډېره خطرناکه بیماری ده او کله وایي چې یاره دا به بیا د پلار به علاج برداشت کولی شي که به نشي برداشت کولی. لہذا دا دنیا ته د راوستو نه مخکې دی د دې ختمول پکار ځکه چې که دی بیماري نو بیمار بچه ولی پیدا شي، کله معذور ای نو معذور بچه ولی پیدا شي او کله داسې بیماری ده هغه بیماری ډېره خطرناکه بیماری ده نو بیا به د پلار او مور او د دارونه خویندې خلک چې دی دا به بیا د علاج څنګه کوي. نو ما ورته چې دا طریقه غلطه ده ځکه چې دا ستا حق نه دی، دا ستا ذمهداري نه ده چې ته دا ماته ووایې چې یاره تا لکه څه علاج درځي د بیماری نو علاج یې وکړه او که علاج صرف مرګي نو دا خو بیا ته د خلکو دپاره لاره مواره نو لاره مواره. بیا خو دا یورپیان به وایي چې دا مسلمانان ته خو پکې دا ډسیبل او دا معذور یا دی چې دا د دنیا ته رانشي خو هغه وایي رسره دا مسلمان د دنیا ته رانشي ځکه دا هم بیماري دا موږ له کار ګوري. تاسو دا پته ده 30 کاله مخکې نه ټولې دنیا دا منصوبه جوړه کړې. په مصر کې په دې باندې کانفرنس شو، بیجینګ کې په دې باندې کانفرنسونه وشو چې دا د ایشیا او د یورپ دا خلک چې کوم دي کنه دا جګړې ډېرې کوي وایي دا مذهبونه ټول دلته را پیدا شوي، یهودیت دلته را پیدا شوی، عیسایت دلته را پیدا شوی، مسلمانی دلته را پیدا شوی، دا شینټویزم او سیک او مذهب بودھ مت او دا هندو مت او دا ټول مذهبونه ټول دلته را پیدا شوي دي. دا په یورپ کې نه دي را پیدا شوي، دا په امریکا کې او په استرالیا کې نه دي دا ټول مذهبونه ده او دا جګړې ټوله دنیا کې د مذهبونو د لاسه دي. وایي دا سره دا نوغې ختم کړي، دا ایشیا او دا یورپ دا خلک ختم کړي، دا جګړې ختم شي. نو بیا به د هغه دلیل دی ستا دلیل دا دی چې دا ماشوم دې نه راځي دنیا ته ځکه چې د ده پلار به دا برداشت کولی نه شي او دا به بیا بیماري
او دا به بیا زموږ دپاره دردسري نو د هغه دلیل دا دی چې ستا دا ټول خلک دې نه راځي دنیا ته ځکه تاسو ټول زما دپاره دردسر یې نو بیا که ته دا دلیل منې نو هغه بیا د هغه خپل دلیل در باندې بیا نافظ کوي دویمه خبره دا ده چې ته وایې چې دا بیمار ماشوم د دنیا ته نه را پیدا کېږي نو ته خو خورې د دې بیمار د سره ستا خو کار دا دی چې بیماری به را پیدا کېږي او ته به د هغې علاج دا په میډیکل باندې خلک دا لکونه روپۍ ولې ورکوي پیسې ډېرې ګټي نو دا دومره پیسې چې ته ګټې او دا دومره دوکانونه دي او دا دومره دوایانو فارماسوټیکل کمپنۍ دي او دا دومره دوکانداران دي او دا دومره ایجنټان دي او دا لوی یو سلسله ده دا لیبارټرۍ دي دا ماشینان دي دا چې ماشینان څوک تیاري دی سر ته د یو معمولي ترمامیټر نه واله تر د سټي سکین ماشینه پورې او د ام آر آی ماشینه پورې دا ګوره دې سره څومره یو انډسټري وابسته ده څومره خلکو رزق ورسره وابسته دی نو دا رزق خو په دې وجه وابسته دی که نه چې څوک به بیمار او څوک به جوړي او نوې نوې بیماری به را پیدا کېږي نو هغې دپاره به ته ریسرچ کوې د هغې دپاره به تحقیق کوې نو ته چې دا شی بندی نو ستا مطلب څه دی بیا ته هم د دې د لاسه خوراک کوې دا ټول خو دا خو د ډېرو خلکو د رزق ذریعه ده دا تیښته ده چې دا دې نه راځي تیښته مه کوه د دې بیمارۍ حل را پیدا دې ته مه وایه چې یورپیان به ماله د بیمارۍ حل را پیدا کړي نو چې هلته یو ریسرچ شي نو دی بیا په هغې باندې څه حاشي ماشي وخېږي راوخېږي او ځان له څه لیپاپوتي او که نه څه چل ولړ ورکړي او څه سیمټ میمټ پورې ومږي راومږي بیا وایي لکه داسې چل شو نوی ریسرچ راغلی دی زه یم ته نر شه دا ریسرچ ته وکړه ته مسلمان یې که ته هغه ته ولې ګورې ټول نو دا د هغې دپاره بنیادونه دي دا بل دا چې دا بیماران په دې معاشره کې را پیدا کېږي نو د بیمارانو د خدمت په وجه خو باندې د روغو د روزي ملاوېږي دا برکت چې په دې راځي دا روزي چې دې باندې ملاوېږي ترزقونه بضعفائکم تاسو ته د کمزورو په وجه باندې دا روزي ملاوېږي نو چې په معاشره کې داسې خلک وي نو خلک به خدمت وکړي د هغې خدمت په نتیجه کې به ورته اجر میلاو شي د هغې په وجه باندې به ورته څه میلاو شي د الله تعالی رضا به ورته میلاو شي رزق کې به برکت پیدا شي رزق کې به برکت پیدا شي دوه ورونه د نبی علیه السلام په زمانه کې یو به نبی علیه السلام خاله به راته په مخه به درسونه به زده کول او بل ورور به ذمهداري کوي هغه شکایت وکړي دی کار نه کوي او زه به ډوډۍ ګټم او دواړه یو ځای نبی علیه السلام ته وایي دا تا ته چې روزي میلاوېږي دا د ده د وجې نه میلاوېږي بل دا چې شکر به ادا کړي ته چې کمزوري ته وګورې ضعیف ته وګورې څوک به ضعیف وي څوک به کمزوری څوک به روغ وي څوک به ناروغ وي نو معاشره کې به دا د صبر د شکر د چا د خدمتو د دې دا جذبه به را پیدا کړي داسې مه کوه چې هغه فطرت هغه نظام خراب کړي ټول د الله تعالی چې څوک ډسیبل پیدا کړي دی روغ پیدا کولی شو داسې نه چې دی روغ نشو پیدا کولی خو دا خو ازمي ليبلو بعضكم ببعض ځینې په ځینو باندې الله تعالی ازمي نو دا خو د ازمایښت یو ذریعه ده دا دوه خبرې ذهن کې به وساتئ بله خبره دا ده چې کله کله وایي چې دا اسقاط حمل موږ د دې دپاره کوو چې د مور ژوند ته خطر ده نو دا د مور ژوند بچ کول غواړي نو د مور ژوند بچ کول غواړي نو د هغې دپاره بل سړی مه وژنه د بل مرګ د یو چا د ژوند علاج نه دی که ته رښتیا ماهر یې او طبیب یې نو طبیب دې ته نه وایي چې د مرګ په ذریعه علاجونه کوي د مرګ په ذریعه خو به ډېر خلک علاجونه کوي بلې دوه کسان باندې یو بل سره اختلاف کوي او ته به ورته وایې چې دا اختلاف ختمومه نو ختمه یې څنګه وایي دا یو پکې مړ کوي اختلاف به ختم نه اسانه خبره یاره جی دوه کسان دي یو بل سره په خبره اختلاف دی دوه کسان دي یو بل سره جګړه ده دوه کسان دي او د هغې د وجې نه به دا یو ته پکې راوپرځوي خبره به ختم نو دا خو چې په مرګ په ذریعه ته علاجونه کوي او دې ته ته علاج وې نو دا خو جوړ دی بیا بدماشانو له او ډاکوانو له بیا جوړه کړم هغه به وایي چې زه مې علاج کوم هغه هم بیا معالج تا دپاره پکار دا ده چې ته ستا کار بچ کول دی وجل نه دي صفا دو جملې کې خبره کوم د ډاکټر کار دا نه دی چې دا مرګ د ډاکټر کار دا دی چې هغه د مریض بچ کړي اوس بچ کېږي که نه بچ کېږي بچ کولو لپاره کوشش کول د ذمهداري ده دا بچ کول هم د ذمهداري نه ده نو ته دې ووایي داسې په دې طریقه نو دا دوایي ده دا علاج دی په دې طریقه
نو که بیا بچ شو که بچ نشو په خوانه دا دومره خلک مړه دي نو د په خوانه د معنی د ټول طبيبان راځي چې اوس دا قبرونه ولا پکانو ولودي د وجه نه ولې خلک په خوانه کېدو خو په خوانه د طبيبان د خپل زمانه مطابق وو بیا هم خلک مړه کېدو معذور هم پیدا کېدو لا علاج بیماران هم نو دا راغی دا ته نشو خو دا علم د خپل هدف ورته بچ کول د پاره اوس ته علم هم د خپل نو ته د خپل علم چې د بچ کول نه تاوا ورا تاوا د وجل نعمت تاوا ورا تاوا چې را په مرګ کې علاج ګوري په مرګ کې علاج مو سبب استا په مرګ سره علاج ګوري بیا وسکه نو دا خبره غلطه درېمه خبره دا چې دا عبادت په اړه کې چې د فقه کما قواعد چې د ډېر اشد ضرورت د وجنه د 120 ورځې مخکې چونکه په دې کې روح نه نو کدا څه خطرناک صورتحال را پیدا شو نو د هغه اجازه شته او هغه ناس عمومي اجازه نه خو پس خاص استثنائي صورتونو وي دا ولې د اجازه ته وایي چې اجازه ته چې په هغه وخت کې په دې کې روح نه 120 ورځې پورې یعنی سلور میاشتې پورې چې دا ماشومي نو دغه هغه وخت کې روح نه نو اوس دا نبی په خناټیان چې را پیدا شوی دي نو دا خو د روح او د حیات فرق خو کینا نو تا ته وایي چې صاحب دا خو دا ولې ورځې نه پته لګي دا ولې ورځې نه پته کې روحي دغه ژوندې دا ولې ورځې نه هغه سپرمز چې هغه یو د میل او یو د فیمیل یو د نارینه او یو د زنانه ادي ول نمونه خو دي یو ایکس دی او بل وای دی وای سره کې ایکس او وای دواړه دي او خځه کې صرف ایکس دی وای پکې نشته دا ایکس چې دا د فیمیل نه خدا او دا وای دا د میل نه خدا نو کله مرد د طرف نه میل وای راشي نو بیا لګي او کله مرد د طرف نه ایکس راشي نو دا بیا جنۍ ځکه چې دوه ایکس ته یو ځای شي نو بیا به جنۍ جوړي وای دا ول ورځ نه پته لګي چې دا بنارینه کې زنانه به او دا اول ورځ نه پرې سپرمز کې باقاعده سي پرې کې باقاعده ژوند دی پرې کې حیات دی دا اول ورځ نه ژوند دی او ته ما ته وایې چې په حدیث کې دا راغلي دي چې پرې کې بیا 120 ورځې نه بعد روح چولې کېږي نو ما ته چې په دغه ځای کې خو نه پوهېږي چې ته حیات او روح دواړه یو شي ته وایې روح جدا شی دی او حیات جدا شی دی حیات خو په دې بوټو کې هم دی حیات خو په دې عام او بوج د تاسو سره کې وبري تیس کې په دې کې حیات دی حیات خو حتی کې په دې ګټو کې راو تی نه پیږي دې صرف د بوټو پورې خو رسیدلې جدید شعر خو دې نه خبره په دې عام کانو کې حیات او ژوند شته او قران د مخ کې نه وایي وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله دا الله تعالی دا یاره نشه کوي راغړي نو دا جون پکې دی کنه ته د دې نه خبر چې اور ژوند دی اور دې ژوند نه مني دې نه خبر چې دا کاني ژوند دي د صرف د دې بوټي د ژوند نه خبر او دې صرف د دې بوټي د زوجیت نه خبر دی چې دا جوړه نه دا جوړه دا زوجیت چې څه ته وایي جوړه چې څه ته وایي نو دا په دې بوټو کې دا قران وایي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون یو الله تعالی یکتاره دا جوړه نشته دا نه علاوه باقي هر شي جوړه سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون ډېر بالا او برتر دی الله چې ټولې جوړې پیدا کړې د ځمکې نه د دې د نفسونو او د هغه څه نه دي ډېر پته نشته مما لا ته اوس هم نه پوهېږي چې څه څه جوړه دي نو دا څه الله تعالی جوړه پیدا کړې نو خبره مې راته دا کوله چې په دې کې روح دی په دې سيزونو کې څه شي نه دي حیا چا کې به روحي چا کې به حياتي نو انسان ته وي ونفخت فيه من روحي دا په انسان کې روح دی او د دې روح یو خاص تعلق دی په دې نور سيزونو کې حیات شته ژوند پکې شته روح پکې نشته نو دا سپرم چې تور د 100 وای وې په دا سپرمز کې او په دا خلیو په دا ډینه په دې
دریابونه دي هغه پورا کشي دي پکې نو دې کې به حیاتي دا ولې ورځ نه او په دې کې روح الا چولې کېږي چې بیا سره شي پکې 120 ورځې بعد پکې روح واچولې شي نو د حیات او د روح په منځ کې فرق دی دا ټول جدا جدا دي دویمه خبره بیا په ذهن کې یا درېمه وته وایا خبره په دې کې دا ده چې دا حیات او دا روح چې دی دې کې دوه حدیثونه ملائک یو حدیث د بخاری دی چې دا 120 ورځې وشي نو ملائک الله تعالی راولي نو هغه ملائک د الله تعالی نه تپوس کوي چې څه ولیکم د اجل د شقاوت د بدبختی او نیکبختی د عمر د رزق دا ټولې خبرې بل یو روایت د سنن نسائی دی او د معجم صغیر کې نقل شوی دی پاره کې دا الفاظ دي چې ملائک وایي چې 120 ورځې نه بعد الله تعالی یو ملائک راولېږي او صاحب کې اچي نو ملائک د الله تعالی نه تاسو کوي اگر خپل رجستر دی پای کې به لیکل کې دار شړ ځان نه الله باقاعده دا خو د پته ولګي چې لکه دار شړ ځان رجستر پکا دا کاکا په وس پوي شو په خوان الله تعالی د ار یو تن ځان نه رجستر جوړ کړی ا ملائک سره پروت نو هغه ملائک دا رجستر نه شروع کی چې لکه تر د ذمہواره وای لیکه په مبارک نه او یا رب ای رب شقی ام سعید خدای سو لیکم بدبخت ولیکم کنه یک بخت نه ولیک بیا وته وی چې ای رب ذکر ام انثى نر دې که خزه نو الله تعالی وی نری ولیک خزه بیا وی ای رب اجله ورزقه واثره عمر به سمرای رزق به سمرای ددن بعد بر د سنت نتایج د ژوند او د ژوند نتایج به صحیح قوم د پاره خاندان د پاره ملک د پاره وطن د پاره زمانه د پاره بر د ژوند څه اثرات نو بده ډاکټر صاحب باندې پرې میډیکل چې دا نیمګړې باندې له میکړې کنه په پیریان را وې ذکر او انثى نر دې او خزه دې زبر د اول ورځ نه ثابت کوم چې نر دې که خزه او ته چې وګورو تاسو په حدیث کې لیکلي 120 ورځې نما وته چې په دې نیمګړې علم دې ذکر کړل پورا علم درته نه دی خو ملائک عالم الغیب نه دي او نه ملائک الله تعالی په دې مقرر کړی دي چې ورشه دن نه وګوره چې دا نر دې که خزه دا ملائک د الله تعالی نه تاسو کې چې یا رب دې ته زه ولیکم ما ته علم نشته تا ته علم دی نو ذکر دې کوم څه په دا وخت کې الله تعالی د څنګه کې الله تعالی وایي چې اوس ما نر کو اوس ما خزه کړ دا په کوم ځای کې راغلی دا هم ملائک د الله تعالی نه تاسو کې چې یا الله پاک دې ته اوس نر ولیکم که خزه وته ولیکم نو ملائک د خدا پته نشته او تا ته پته نشته کني زه دې اوس ودرومه ته خدا ولې ورته یاره او زه ته د شپږو میاشتو د خپل کور چې د الټراساوند باندې نه کېدل نو زه د خپل کور د خزه مبارک دا وایي دا نر دې که خزه دا په الټراساوند ګوري په څه تا ته پته لګي بغیر د دې تفسیر قرطبی لیکلی دی وای په خوانو حکمرانان په خوانو حکماو ته باقاعده د معلومات ورته څنګه به معلومات کول دا څه به ورته وکتل کنه نو کله به وی چې د خې طرف ته زیات زوري نو داسي او کله به وی د ګس طرف ته زیات زوري نو داسي څنګه مخه به ویل هغه نه خطا ته وینا ضروري نه تفسیر قرطبی بیا راواله وره نو د نخونه معلومه ول جدا دي تام د نخونه معلومه غزه ته هم بغیر د نخ نظر د اوس اينشتاين را پاسه او هغه ما د اوس مخامخ یو زنانه دی راته وې دا دلته اوس ماشوم لا نر دې الک دې کې جنې نو ملائکه ته پته نشته ملائکه معلوم الغیب نو ملائکه د الله تعالی نه تاسو کې چې یا رب ذکر او انثى خدای پاک نر دې کې دا مو وایي دا د اول ورځ نه راو د خري پته یا لګي یا نه لګي بد الله تعالی ځان سره ساتل دی الله تعالی ته اول ورځ نه علم دی چې تا ته علم دی نو الله تعالی ته علم نه دی او په حدیث کې دا نه دی راغلی چې په دغه 120 ورځې بعد یا نر کې او یا خزه کې بلکې دا به راغلی دي چې ملائکه ته پوښتنه کوي چې ای رب ذکر او انثى دې دا علاوه پکې باقي نور څه خبرې دي خدا موقع بس دې په باندې شوي نو بس وکړو دا بحث نیمګړی پاتې شو دا به سبا ربنا
صلی وسلم